د خپو نه واخله د سره پورې په بدن کې په هر ځای کې هغه رګ بند وي، د رګ مسله وي، که هغه د خپو رګ وي، که هغه د ملا رګ وي، که هغه مطلب دا دی چې تر دې پورې چې د زړه وال د یو انسان بندي خدای مکه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن نسخه د هغه رونو دپاره، د هغه خلکو دپاره، د هغه خویندو دپاره چې کومه په داسې مرض کې مبتلا دي چې د هغې د خپو نه واخله د سره پورې په بدن کې په هر ځای کې هغه رګ بند وي، د رګ مسله وي، که هغه د خپو رګ وي، که هغه د ملا رګ وي، که هغه مطلب دا دی چې تر دې پورې چې د زړه وال د یو انسان بندي خدای مکه، نو د هغې ټولو دپاره ډېره یو عجیب نسخه ده، ډېره یو اسانه نسخه ده. نو دا یاد وساتئ، په خپلې ځان له جوړه کوئ، د بازار نه د پنساري نه دا څیزونه واخلئ او ځان له په خپله دا نسخه هغه تاسو په کور کې جوړولی شئ. نسخه دا یاد ساتئ، دارچینی هغه 10 ګرام، دغه شانتې تور مرچ هغه 10 ګرام، دغه شانتې تخم خربوزه هغه 10 ګرام، او ورسره السی د دې هغه چې کوم تخم دی هغه دانی دي نو هغه 10 ګرام، او تیزپات ورته هم وایي هغه 10 ګرام، او دغه شانتې مغز اخروټ یعنی د غوزانو چې کومه چغجۍ دي نو هغه 10 ګرام دا به تاسو راواخلئ. ورسره هغه 10 ګرام هغه مصري راواخلئ. که مصري هغه نه وي د هغې په ځای تاسو هغه په دې کې چینی هم استعمالولی شئ. دا ټول څیزونه هغه یاد وساتئ، دا به را یوځای کوئ. بیا به مطلب دا دی چې تاسو دا هغه په جوسر کې هغه په بلینډر کې هغه واچوئ، دا به میده کوئ، د دې نه به سفوب جوړ کوئ، میده دوایي به جوړه کوئ. بیا د دې استعمال چې کوم دی نو هغه سحر هغه په نهره باندې 1 چمچ هغه د تړمو اوبو سره تاسو استعمالوئ، خو 1 ګینټه په دې پسې هغه خوراک به نه کوئ. دا نسخه چې کوم ده دا ډیره مجربه نسخه ده، ډیره اسانه نسخه ده. د دې تکلیف هغه خلکو ته پته لګي چې د چا هغه رګ بند وي، چې هغه ځایونه کومه سوی کوي، کومه سوځي، کومه درد کوي، کومه تکلیف وي، نو د هغه خلکو ته د دې اندازه کیږي، د دې تپوس د هغه خلکو نه وکئ. د ثواب په نیت باندې دا ویډیو، دا نسخه دا تاسو شیر کئ. ورسره دا یاد ساتئ چې د دې نسخې سره سره زمونږه د مولانا دواخانه د هغې خپل تیل دی مونږ جوړ کړي دي د دې تکلیف د مریضانو دپاره. هغه تیل چې کوم دی نو هغه خصوصي هغه دم شوي هم دي، او هغه په یو بهترینه په یو مجربه طریقه باندې جوړ شوي هم دي. لہذا تاسو د دې سره سره هغه تیل هم استعمالوئ به د مالش په ذریعه باندې. د هغې طریقه هغه به زه تاسو ته وښیمه چې هغه تیل به تاسو راخلئ په ګوتو باندې، او چې کوم ځای متاثره دی هغه به ښایسته ښکلی مالش کوئ. که تاسو په خپله کولی شئ په خپله کوئ، که په خپله نه شئ کولی بل څوک دی کوي، بسم الله به وایي او هغه ځای به مالش کوي. دغه تیل ورسره ډېر اهم دي، ضروري دي. کومه رونه چې نږدې دي هغه مولانا دواخانه سندل کلینیک ته هم راتللی شي، دا نسخه او دغه تیل ترلاسه کولی شي. او مولانا دواخانه جاګام زمونږ کلینیک ته 2 نمبر، هلته هم دغه تیل دا نسخه دا ترلاسه کولی شي. کومه رونه چې لرې دي او دلته راتللی شي، ځایونه لرې دي یا په بهر ملکونو هیوادونو کې دي او د رګ د بندوالي په تکلیف کې هغه مبتلا دي، نو د هغه رونو دپاره زمونږ آنلاین هغه هم هغه ترتیب شته دی. هغې ته مونږ دا تیل او دغه نسخه دا لیږلی هم شو. رابطه وکئ د مولانا دواخانه چې یو جانا پهچانا نوم دی، د هغې سره انشاءالله تاسو ته به ستاسو په کور کې دغه نسخه دغه دم شوي او یو منفرد قسم هغه تیل تاسو ته ستاسو په کور کې میلاو شي. الله دې ټولو مریضانو له شفای کامله عاجله ورکړي. دا نسخه یاد ساتئ او دا نسخه تاسو ټرای وکئ، انشاءالله الله به شفای کامله عاجله در